منګلا زمنګ ایم پی ای ایم ان ای هیڅ هم نه دی کړی. پی کې پور ایم پی ای چې دی هغه تر اوسه پورې په نظر لیدلی هم نه دی. السلام علیکم قدرمنو پښتنو، زه یم ستاسو کوربه اویس کرم سوادي. کتونکو دې وخت کې موجود یم د سوات په سیمه چارباغ کې او بیا د چارباغ بي ایچ یو مخې ته. قدرمنو پښتنو، که تاسو وګورئ یو طرف ته په پوره ملک کې د کرونا وایرس وبا چې دا نو هغه خورېږي روانه ده او خلک ډېر زیات په یره کې دی، په خوف و هراس کې دی. نو بل طرف ته حکومت چې دی نو هغه حفاظتي اقداماتو سره سره په طبي سهولیاتو باندې هم ډېر زیات زور ورکړی دی. کتونکو دلته په تحصیل چارباغ کې موجود یم. د تحصیل چارباغ خبره وکوم. په بي ایچ یو چارباغ کې هیڅ قسمه چې دی نو د کرونا وایرس طبي سهولیات هیڅ قسمه نشته، بلکې په ټول تحصیل چارباغ کې یو طرف ته خو دلته کې ټي ایچ کیو تحصیل هډ کوارټر هسپتال نشته، نو بل طرف ته دلته په بي ایچ یو کې چارباغ کې یا په ټول تحصیل چارباغ کې داسې یو کیمپ نشته چې په هغې کې د کرونا وایرس چې دی نو د هغې دپاره طبي سهولیاتو دپاره ډاکټران چې دی نو هغه ناست وي. کتونکو چې دا د سی ایم د وزیر اعلی محمود خان او د ایم پی عزیز الله ګران په کارکردګۍ باندې سوالیه نشان هم دی. خو بل طرف ته قدرمنو پښتنو، راځئ د عوامو رایې به اخلو چې موږ او تاسو ته د دې متعلق څه ویل غواړي. جی زما نوم یاسین علي دی، زه د چارباغ اوسېدونکی یم. دلته کې د دغې نه علاوه که موږ ووایو چې اوس خو د کرونا راغی، خو د دې نه مخکې هم زموږ اسپتال د نه مناسب دی. د نه مناسب ځکه دی چې هغه دلته کې که زموږ ډاکټر وي نو هغه خو ټایم باندې به ډیوټي کوي، خو یو دی. نو دلته کې که هغه یو ډاکټر و نو خوځخیلې په اسپتال د دې نه غټ دی او ډېر کسان دي پکې، او دلته کې زموږ یو ډاکټر دی. دونه خطرناکو حالاتو کې هم دلته کې هېڅوک نشته. هېڅوک نشته. موږ له ډېر څه پکار دي ځکه دلته کې علاقه ډېر ده، ځکه د ګشکوړ نه ولې د ملنجبي پر زموږ سره غټه علاقه ده، زموږ سره مضافات ډېر زیات سیوا دي. دلته کې ډېر زیات مریضان دي. موږ د دې په وجه کله خوازخیلي ته ځو منډې وهو، کله مینګورې ته منډې وهو، او موږ ته هېڅ قسم فیسلټي نشته جي. نو زه جناب زموږ ایم پی ای ایم ان ای دواړو ته خواست کوم، د هغوی په لاس کې ډېر شته، موږ له هېڅ هم نه دي کړي. ها که یو لاره نیمه چاته جوړه کړي هغه به یې جوړه کړي، نور موږ له زموږ ایم پی ای ایم ان ای هېڅ هم نه دي کړي. د پی ټي آی دور کې دوی مخکې هم په دې باندې دور د پی ټي آی تېر شوی دی، اوس به بیا هایده د پی ټي آی دور راغی، خو دوی موږ له هېڅ هم ونه کړو. تاسو وګورئ جي په ثابته دنیا کې چې کومه وبا خوره شوې د کرونا وایرس، نو د هغې په وجه باندې تاسو وګورئ په ټول ملک کې ایمرجنسي نافظ ده. خو چونکې زه به د تحصیل چارباغ سره ریلیټډ یم، د هغې باشنده یم، زه به د خپل تحصیل چارباغ د کوم هیلث فیسلټیز چې دي د هغې باره کې به زه تاسو ته لږ وضاحت وکړم. زمونږ چارباغ جي پاپولیشن 130,000 آبادي ده. هغه چې موږ خو د انتظامیې او د حکومت نه دغه مطالبه هم کړو چې دلته یو ټي ایچ کیو هاسپټل پکار دی، نو د هغې نه هم موږ محرومه یو. زمونږ چې تاسو وګورئ په موجوده وخت کې د کرونا وایرس خلاف هېڅ قسمه انتظامات نشته، خو چونکې زمونږ انتظامیه سیول انتظامیه چې دا هغه په دې په حرکت کې راغلې ده. نن هم موږ لګیا یو چې بازارونو دوکانونه بند کړي وو، خو چونکې د صحت په حوالې سره به زه دا ووایم چې یاره هېڅ فیسلټیز موږ ته دلته موجود نه ده. پکار دا ده ګورنمنټ له پکار ده چې یاره موږ ته هېڅ فیسلټیز راکړي. زموږ سره هېڅ قسمه څه مراعات څه فیسلټیز نشته چې موږ خپل پیشنټ په هغې باندې کور کړو. ایم پی ای صاحب خو دا ډېرې دعوې کوي چې چارباغ له زه دا کوم، دومره پروجیکټونه راوړم، دا کوم، ما چارباغ بدل کو. څه ویل غواړئ؟ یاره جی موجوده حالات کې خو زه به دا ویم چې موږ موجوده پی کې پور ایم پی ای چې دی هغه تر اوسه پورې په نظر لیدلی هم نه دی، او هېڅ قسمه اقدامات د هغې په نظر کې دلته په تحصیل چارباغ کې هم نه دي شوي، او نه د دې خلکو تپوس پوښتنه کړله. پکار دا چې یاره دا د دې علاقې د دې ملک چارواکي دي چې په بر وخت د دې خلکو تپوس پوښتنه وکړي او د دې چې څه هیلث فیسلټیز دي چې هغه ته مهیا کړي.